ګران کتونکو چې کوم کور ته رالو نو دا د چیو ته وګورئ دا سره چی په دې وخت کې چې سره چی میلو شي دا هم ډېره ښه ده نو دا مورکۍ راته وایي چې د چیو ست درته نشو کولی خو بهر حال دې کې خو ګوړه ورسه لګي که نه دا ډوډۍ که نه دا د دوکان نه کله 20 روپو چینی راواله کله شلو راواله کله له کور مالت راولي دا ډېر دا رال دا کور مالت را لرسالي او ګرانو کتونکو د کور کرایه ورکوي 6,000 روپۍ دې کې چې کوم د ایزي پیسه نمبر دی دا د دوی ګاونډي دی او دا بل نمبر دی دا د دوی دی مدد ورسره وکړئ ډېر زیات ضرورتمند دي ګرانو کتونکو سلامونه کوم ملب خان شیرپوه یم کیمرامین را سره یاسر خان دی نن چې زه په کوم کور کې موجود یم نو انتهایی غربت وهلی کور دی او دا تاسو خو کور وینئ دا په کرایه باندې دی او هر چا چې ورکړی دی الله د هغوی سره هم خو وکړي خو ورونه پکې نشته دی یخني را روانه ده دوی په کار چې بل کور ته به ځي خو د هر کور پته چې کوم دی د هغوی د کچن نه چې په دې حالاتو کې د هغوی اخلي پخلي چې کوم دی هغه څه دی نو د دې نه بس پته لګي چې د دې کور غربت څومره دی خو تاسو په دې کټونو کې دا وینئ نو دا ماشومان چې کوم دی دې کې د وینو چې کوم دی نو کمې دي د وینې دا زه تا ته لږ شانتې ښیم چې دا بچی چې کومه ده دې بچی د دې د وینې کمې دي دا وګوره دا دې ته د پیسو کمې دی دا دوه ماشومان چې کوم دي دا وګوره دې دواړو کې د وینو چې کوم دی نو کمې دي دا بس تلیسیمیا فرانس کې اخته دي خدای دې مؤمن مسلمان د داسې مرض نه وساتي د دوی مور چې کومه ده هغه هم بیماره ده پلار یې هم بیمار دی زه په جوړونو بیمار پلار د سینې بیمار دی دا څو ماشومان دي دا څلور ماشومان دي هغه یو اوس پلار ځان سره بوتله ډاکټر له طبیعت ډېر زیات او ډېر زیات لږه غټه لسو کالو ده او دا یې د اوبو درکه کمې دی دې کور نه پیپ راواړو اوبه راواړو اوبه نشته دقه شان د الله په اسره ناست و قرضدار یو دونه قرضونه راباندې لا دي څونه قرض به یې درباندې قرض راباندې 100 لک روپۍ قرض دی دا ډاکټر لمبوت له ډاکټر وی چې تاسو داسې کار وکړئ چې د علاج مه پرېږدئ علاج مه پرېږدئ دا د علاج د لاسه پراته دي قسم د علاج د لاسه را پراته دي علاج یې بس بومې ته پیرد باندې بوتله داروګان مې راواغېشتوله بیا رانه نیم دارو کم کړه چې دا پیسې کمې دي تاسو پیسې راوالې نالې به تاسو علاج پوره کوئ خو دې وړو ته ډریپونه او دغه مه کموئ چې دي دا وینې پوره شي سپینې وینې کمې سرې هم کمې دي خو سپینې هم کمې اوس د دوی وینې کمې دي د دې سپینې وینې کمې دي د دې د ټولو یو بله غټه ده لسو کال د هغه ځان سره اوس پلار بوتله پلار یې په خپله د پوښې سینې بیمار دی ډېر زیات چې د دوړې کار یا څه وکړي نو پوښې پرې راشي بس داسې شي چې ډېر زیات خراب تاسو کله کله بوځئ دا موږ ته یې ویل چې لکه تاسو باید علاج نه پرېږدئ روزانه راولئ موږ د پیسو د لاسه مجبور یې بس علاج پاتې دی علاج یې پاتې دی علاج یې پاتې دی علاج دې کې دا ماشومان دي سبقونه وایي بلې ماشوم یې قرآن مجید په دې داسې ناجوړتیا کې خلاص کړ اوس خفه کېږي اوس پلار یې ویل چې لکه دا بوځم دی له ستوني وخې دونه شي قرآن مجید یې خلاص کړ دی ناجوړه په کټ کې رنجوړه پرته ده قشنګ نه خر یې تېرېږي به زمونږ بس سختې رو نارې دي لوږې دې تېرېږي نارې لوږې دي سختې دې تېرېږي خپله لوږه خو به تېره کړي خو د ماشومانو دا لوږه هر څنګه تېره کړو خو دې ماشومانو ته چې خفه کېږو دوی ته نیم نه پاتې کېږي چې دوی د علاج د لاسه پاتې دي علاجونه سم نو چې دوی ښه وي نو دا زموږ د خوشحالي ده نور خو بس هغه سختې نرمې خو الله پاک هم ویني خو خلک یې ویني دا کور مالک ټول راباندې ګواه دی دا ټول لا راباندې ګواه دی دوی ټول که اوس په مخ تاسو ته په خپله زموږ د حالات خبره کړې وه موبایل نمبر څه شته موبایل نمبر شته راسره ګرانو کتونکو دا تاسو وینئ دا ګوره ګلالی بچی صرف د علاج نه پاتې ده وي تشه جیبه ته مې دښمنې خو نن پیسې وي د دې دا خپله بچی وګڼئ دا دوه بچي چې کوم دي دا د علاج نه پاتې دي ښه دوی ته یې بړستنې چولې شوي دي دوی به لکه په داسې پوست ځای کې دا د دوی د رنګونو نه پته لګي چې دا وینو چې کوم دی نو کمې دي د سپینې وینې کمې دي ورته خدای دې د هر چا اولاد د داسې رنځ نه وساتي او د دغه مسافرو د دغه بعضې شتمنو خلکو په وجه باندې به د ایزي پیسې دا نمبر به پکې ووایو نو په دې به ورته کال هم کوي ښه 0314 95 48 448 ګرانو کتونکو ایخ په نیغه ورسره په دې رابطه کولی شئ که نه او خو موږ سره رابطه کوئ نو موږ سره هم کولی شئ 0310 96 874 او په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی خو زموږ په لاس ورسره کوئ هم ورسره کولی شئ دوی سره ډایرکټ کوئ مطلب هم د هرې ویډیو دا وي چې کوم کور ته لاړ شم چې بل چاته بس مجبوره نه شي
او بیا ویډیو نه کی یو ځل دا موقع ناکامیابه شوه بس اوس دا بیا ډېر مجبوره شو نه وې نه وې موږ وې زه خیر دی تېرېږي به هر څنګه خو بس د دې ماشومان نه ډېر زیات دغه شو چې بس دا راته ډېر خراب دي د دې روغه دا میاشت شوه چې ډېر خراب شو ډېر صحیح ګرانو کتونکو د کور کې یو د ګټې وټې سړی غم بیمار دی او د دې بچو پلار دی 4 ماشومان یې 5 به یې کم دی ښه یو پکې ښه ده ښه یو پکې لږه ښه ده او 4 چې کم دی نو په دغه کټ کې پرتې وي او دغه مور یې بیماره کړله نو څوک ورسره مدد کوي نو انتهایي حقدار خلک دي ضرور ورسره تعاون وکړي